سوات په کوکارئی جامبیل دره کې د کرونا د لاسه ځپلي شوي مستحق خلکو دپاره چې انټرنیشنل ریسکیو کمیټي IRC کوم کیش ریلیف پروګرام شروع کړی و د تنظیم خپل کلیوال کاروان سوات په مرسته پای ته ورسید. د دې مقصد دپاره د تنظیم د مشاورتي کونسل ممبرانو د مستحق خلکو رجسټریشن کړی و. د تنظیم والا ډېره شکریه ادا کوم. موږ ته 2.5 روپۍ میلاوې شوې. الله پاک د دې لا نورم همت ورکړي او دغه الله پاک ته سره نورم ښه وکړي. د غریبانو خلکو زر خاکې زما ورندارې ته دا پیسې میلاوې شوې. زه په ډېر زیات خوشحاله یم. الله پاک دې کامیاب کړي. الله پاک تعالی په دوه جاڼه کامیابي ورکړي. دې خلکو ډېره شکریه ادا کوم چې زما پیسې بدل نمبر ته راغلي وي او دوی ماله کوشش وکړو هغه یې زما نمبر ته راواړولي. دې کېکېکې شکریه ادا کوم. موږ د غریبانو مدد یې وکړو. موږ له 2.5 روپۍ راکړې. انټرنیشنل ریسکیو کمیټي IRC یو بین الاقوامي اداره ده چې د دنیا د 40 نه په زیات ملکونو کې د خپل 10,000 کارکنانو او رضاکارو سره د قدرتي آفاتو په موقع د مصیبت زده خلکو سره څنګ په څنګ موجود وي او د خوراک، صحت، تعلیم سره د زنانو او ماشومانو د ژوند د بهترۍ دپاره په تندۍ سره کار کوي. په 1933 کې قایم شوې دې ادارې په پاکستان کې د تیرې صدۍ په 80م کال کې کار شروع کړی او تر اوسه په هره کنډه کړمه کې د پاکستان د حکومت او عام خلکو سره خپل تعاون جاري ساتي. تنظیم والا شکریه ادا کوم چې ټولو له 2.5 روپۍ ورکړي. نور هم خدای دې له اوس ورکړي چې ټولو له پهله خو زه د ټولو نه مخکې کېکېکې د شکریه ادا کوم او دلته کې چې دا کم عوام راغلی دی د دیو هم شکریه ادا کوم چې دوی راغلي دي او کېکېکې د دیو د ټولو سره مرسته کړې ده. په دې پیسو کې ورسره هم مرسته کړې ده. حالانکې په دې کې زما د کور د زنانو پیسې هم شوي دي. زما پکې پخپله نه دي شوي خو ما ته د یوې دوایي ضرورت او هغه مال هغو په ښه شان باندې دغه راکړو. زه د دې ډېر شکرګزار یم. دا ډېر خدمتګار خلک دی او د شورو نه زه دا ګورم لکه د پروسکني کال نه را روانه خبره ده چې دا دې ټولو له په نقصان نه دی. دې خلکو له فایده ورکوي او خپل مطلب دا دی چې مال نه مې دغه وباسي او لکه موږ به هم د دې سره ډېره ښکلې مرسته کوو. نن سبا د دې ادارې د خپل کلیوال کاروان تنظیم سره د سوات په مختلف ویلج کونسلو کې د کرونا د وبا د وجې ځپلي شوي خلکو سره مالي مرستې کوي چې بنیادي ضرورتونه یې پوره شي. زموږ 2.5 روپۍ وشوې. زه د تنظیم ډېره شکریه ادا کوم او زموږ د غریبو خلکو د نور هم خیال وساتي. تنظیم ډېره شکریه ادا کوم. د ټولو غریبانو له پیسې ورکړې. ما ته هم میلاو شي 2.5 روپۍ. د ټولو غریبانو ته میلاو شي. دونه ډېرې پیسې خلکو له څوک نه ورکوي. د ادارې د طرفه په کوکارئی او جامبیل ویلج کونسلو کې د 1400 نه زیات رجسټر شوي مستحق خلکو ته 2.5 روپۍ پی خاندان ورکړی شوي چې دا د علاقې د ځپلي شوي خلکو دپاره یو ډېر لوی تاریخي ریلیف دی. یاد دې وي چې په تېرو وختونو کې دومره مالي مدد چاته یکمش او دومره په اسانه نه دی میلاو شوی. کار چې په کوکارئی کې یا په سوات په سطح باندې د تنظیم روان کړی دی د دې نه مخکې داسې پیسې چا نه دي ورکړي. لکه په 2009 کې چې حالات خراب شو په هغې کې هم دومره غټې پیسې تنظیمونو نه یې ورکړې. زیاتو نه زیات هغو 5,000 او 3,000 روپۍ ورکړې وې. حکومتي کسانو 25,000 ورکړې وې. خو دا په هغې پسې یو داسې تنظیم دی چې پوره پیسې شروع کړي 22,500 روپۍ ورکوي. د IRC د دې پروګرام نه 82 کونډو 115 معذورو 45 مستقل بیمارو 80 یتیمانو او 800 پورې د غرونو غریبو اوسیدونکو ته فایدې میلاو شوي دي. د دې نه علاوه د کلي د 100 نه زیات سپیدپوش خلکو چې د هغو کارونه د کرونا د وجې نه په ټپه ولاړ دي هم د دې پروګرام نه فایده واخیسته. تنظیم شکریه ادا کوو چې موږ له په دې دونه لنډ تنګ وخت کې پیسې راکړې. جمع د کاروبارونه نشته او موږ له پیسې راکړې او زموږ په کاروبار روان شو. غریب خلک یو او دا علاقه ډېره غریبه ده او دوی موږ له 2.5 روپۍ راکړې او موږ په خپل کاروبار روان کړو د خیره سره. او بس خدای دې کامیاب کړي او خدای دې ولا نور هم وس ورکړي چې زموږ د خلکو نور هم مرسته او مرګتیا وکړي. موږ د دې تنظیم ډېر شکریه ادا کوو چې موږ ته په کوکارئی کې دا پیسې میلاو شوې 22,500 روپۍ. موږ د دې ډېر شکریه ادا کوو. زموږ سره غریبانو خلکو ته هېڅ امداد چا نه دی کړی دې نه مخکې. په دې موقع د تنظیم مشر تنظیم الله خانجي د انټرنیشنل ریسکیو کمیټي د انتظامی او د متعلقه اخلاقارو د زړه د کومې نه شکریه ادا کړه چې هغوی د کرونا په وبا کې د عام خلکو سره مالي مرسته وکړه او په سخت وخت کې هغو له لاس ورکو. اوس په هغو یو طرف ته په مودو پس په مړه ګېډه ډوډۍ عمومي، بل طرف ته د سخت ژمي د اثراتو نه د بچ کېدو دپاره به ځان له ګرمې جامې پیزار واخلي، د دوکاندارانو قرضې به ختمې کړي، د ماشومانو د سکولونو ضروریات به پوره کړي. په تیره د علاقې
علاقې په معاشي سرګرمو کې به تیزي راشي او د څه وخت دپاره به د ژوند رنګ ډنګ بیا بحال شي. موږ له کېکېکې والا پیسې راکړې او زه ډېره شکریه ادا کوم. الله پاک دې الله پاک دې دوی خوشحاله کړي. الله پاک دې د شفا کامیابي نصیب کړي او الله پاک دوی له توفیق ورکړي چې د نورو غریبانو سره مدد وکړي. په دې خوشحاله شوم چې زما ډیلیټ شوی MB چې دو را پیدا کو او مال 2.5 روپۍ راکړي. خانجي ټولو علاقایي قومي او بین الاقوامي ادارو ته اپیل کړی دی چې د IRC د طریقه کار په شان دی د معاشري بې کسه بې روزګاره خلکو سره مالي مرستې وکړي. هغه غوښتنه وکړه چې د سکولونو ماشومانو ته دې په کورونو کې د تعلیم د زده کړې لپاره لیپټاپ ورکړی شي. د سکولو د صفا اوبو دپاره دې فلټر پلانټس ولګوي او د زنانو د ابتدایي علاج دپاره دې په غریزو علاقو کې د هیلث ورکر سہولتونه ورکړی شي او د ماحول صفا ساتلو دپاره دې د کلو په لارو کوڅو کې د کچرې جمع کولو ډسبینونه هم ولګولی شي. د تنظیم د مشاورتي کونسل غړو هم د زړه د تله د IRC شکریه ادا کړه او امید یې څرګند کړو چې په راروانو وختونو کې بعد د خلک خدا د معاشي مسلو هوارولو لپاره په شریکه هلې ځلې جاري ساتي. سمد انجم، پاسون نیوز، کوکارئی، سوات.